زما محترم یو بادشاہ سلور بیبیانی دي او دا بادشاہ د دې سلور بیبیانو سره ډیره مینه کوي محبت کوي. دا سلورمه بیبي چې کومه وا نو اکثر بادشاہ له بچا تحفې تحایف ورک نو هغه ټول به دغه سلورمه بیبي له ورکو او ورپسې درېمه بیبي چې کومه وا ډیره زیاته ښایسته وا ډیره زیاته هر ټیم به زما محترم په تخت باندې به د بادشاہ سره یو شان ناسته وا او دغه شان دغه درېمه بیبي چې کومه وا درېمه بیبي نو دا ډیره زیاته هوښیاره وه. نو بادشاه چې به کله یو مشکل کې به ګیر شو دغې بیبي سره به مشوره کوله او د دې بیبي چې کومه مشوره به میلاوه شوه نو د هغې نه به استفاده حاصلوله او دغه لومبنۍ بیبي چې کومه وه نو دا وفاداره وه. دا څه وه؟ وفاداره. د زما محترمو بادشاه دا وفاداره پرېښې ده او دغه زما محترمو درې بیبیانو طرف ته متوجه دی. ها 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 په دې کې بادشاه بیمار شو. چې بیمار شو نو هغه بیماری دومره حد ته ورسېده چې د بادشاه د مرګ وخت نږدې راغی. نو دا بادشاه حیران دی چې زه دومره لوی بادشاه یم څلور بیبیانې مې دي او مرم او ځان له به مرم. زما په دې خبرو پوهېږي که نه پوهېږي؟ مرم او ځان له به مرم دا د خوښې بیبیانې دا خو ما نه پاتې کېږي لګیا دی. نو دغه کمې بیبي له به چې تحفې تحایف ورکول هغې له راغې ورته وایي تا ته خو پته ده چې زه خو داسې یو بیمارۍ شکار شوی یم چې مشکله ده که زه ژوندی پاتې شم. ما ویلې چې ته هم را سره په دې سفر کې به لاړه شي زه به په قبر کې ځان له څه کوم خو ته به هم را سره په قبر کې چې کوم دی هغه بیبي ورته وایي ستا مازغه ښه راته هتې نه مخ واړو ځه خپله د عمر ختم دی اوس مونږ پکې څه له راګېرې هغې ته نه مخ واړو. بادشاه د هغې نه مایوسه شو. دې بلې بیبي ته وایي دا چې کومه ډېره ښایسته وه دې ته یې ژړا فریاد وکړو چې په دې سفر کې خو ته راله سات راکړه هغه هم ته مخ واړو. وایي بادشاه ستا د خولې خبره ده چې څوک مري اذان سره نور نه مړه کوي چې څوک مري اذان سره نور نه مړه کوي. دا سفر به ته ځان لکې په دې سفر کې تا سره یو بیبي هم تیارېږي نه دا یاد ساته. هغې نه هم مایوسه شو. دې بلې بیبي له راغې دې درېمې له دې ته هم ژړا فریاد وکړو زما محترمو هغې هم وله سات ورنه کړو. هغه څلورمې بیبي آواز ورکړو چې کومه وفاداره وه هغې وله آواز ورکړو وایي بادشاه سلامت دې سفر دپاره در سره زه تیار یم. خو چې کله بادشاه ما خو تاسو ویلې هغې ته به یې توجه نه ورکوله هغې طرف ته ما نه متوجه کړي هغې پرېښې وه چې کومې وفاداره وه هغې سره بلکل تعلق بدا خواهشات او دغه مزو او چرچو چې کومه ښایسته ده او کومه هوښیاره ده او کومه زما محترمو هغې طرف ته متوجه دی او دغه وفاداره بیبي اولنۍ بیبي دې طرف ته بلکل د بادشاه توجه نه ساتله. خو چې کله یې ورته توجه وکړه کله یې ورته پام شو نو هغه اولنۍ بیبي کمزورې شوې وه بوډۍ شوې وه بدرنګه شوې وه کمزوري حالات کې. نو هغه بادشاه چې ورته وکتل ښې وژړل وایي بیبي وایي وفاداره بیبي مې ته وي خو په داسې وخت کې ما تا طرف ته توجه وکړه چې زما اوس په زندګۍ کې بلکل اختیار پاتې نه دی زما اوس بلکل اختیار په زندګۍ کې پاتې نه شو اوس مې تا طرف ته توجه وکړه. نو دا مثال یې داسې ورکو چې زما محترمو دغه اولنۍ بیبي چې کومه وه نو دا بدن دی چې کله انسان مري که نه نو دا روح پرواز شي د انسان دا بدن همداسې پاتې شي داسې پاتې شي دا هم ورله سات نه ورکوي دا ورله خاورو ته یوسي. هغه دویمه بیبي چې کومه وه دا د انسان زیب او زینت خواهشات مالداري او د دنیا عهدې چې ټوله زندګي هم په دې کې تېره شوه منډو تړلو منډو تړلو خیال یې دی زما محترمو. او هغه درېیمه بیبي نو دا یاران او دوستان او رشته دارانو یاران چې مشوره به ورسره کوله یاران دوستان رشته داران چې دا به دغه مړی قبر ته یوسي قبر کې به کېدي کفن دفن به وکړي خاورې به پرې راواړئ او عارضي دنیا طرف ته به واپس دغه خلک راځي او تا به تنې تنها په قبر کې پرېږدي. صحیح شو. او وایي دغه څلورمه د اولنۍ بیبي چې کومه وفاداره وایي دا روح دی روح څه شی دی څه شی دی او د انسان په دې بدن کې اصل څیز څه شی دی او دا روح آسماني دی څه شی دی آسماني دی. دا پس سره خوشحالېږي د قرآن مجید په تلاوت سره روح ته خوراک میلاویږي روجو نیولو سره روح ته خوراک میلاویږي الله الله کولو سره روح ته خوراک میلاویږي نیک اعمال کولو سره د والدینو خدمت سره د سترګو استعمال صحیح د غوږونو استعمال صحیح دې ته روح ته خوراک میلاویږي. نو ته خو داسې ټایم کې روح ته متوجه شوي چې روح دې کمزورې شوی ته خو داسې ټایم کې روح ته متوجه شو چې روح دی کمزوری شوی دی او داسې اړشېږي داسې په قبر کې به هم دا روح یو سیټ ته ولاړي او داسې به اړشېږي تا ته وایي د الله بنده په دنیا کې به دې له خوراک را کړی لږ طاقت کې به ما به د دې عذابونو نه ما بچ کولی د دې نکیر منکر سره به ما مقابله کوله زه خو کمزور یم زه خو دې اوس څه نشم پوه شوئ که پوه نه شوئ
نو توبه وستل غواړي کنه، الله سره صلح کول غواړي کنه، د الله د عذابونو نه ځان بچ کول غواړي کنه، د الله د عذابونو ټیم معلوم نه دی، اچانک د مرګ حادثه د پمام راتلو والا د پتا سم راتلو زم تی بچ کېدې نشم، تاسو هم بچ کېدې. بادشاهان، صدران، وکیلان، ججان، ظالمان، غریبانان ټول پټولې شکار کړي دي، مالدار، غریب، د رنګه تور، د رنګه سپین، خيستا، بدرنګ، ټول زما محترمو د دې مرګ شکار شوي دي. نو الله پاک ولی فرمایي کل نفس ذائقة الموت، خپل خبرې لاره کل نفس ذائقة الموت. د ما محترمو د یو شي ذائقه ته سکی کنه، خوږ دی، تریخ دی، ترش دی، څنګه دی، نو همدغه شان الله وی دا د مرګ ذائقه هم سکی. نو د مالګیا ذائقه انسان وسکی ختم شي، همدغه شان د مرګ دا حادثه هم په انسان راشي او تیره بشي. نو دی وجه نه درخواست کوم چې ان شاء الله د خپل رب سره صلح وکړو به، ان شاء الله صلح به کوو، ان شاء الله مرګ د پاره به تیاری کوو، ان شاء الله د قران مجید تلاوت څوک څوک به شروع کی، یو آیات، دو آیات، درې ډیر مصروف وي، خیر دی، او درې آیات خو یو حرف باندې سونی کوي لس، یو روایت کې سل نه کوي، یو نیکی بعد قیامت پر ورځ خزانه درکې، بچی به نه درکې، رور به نه درکې، پلار به نه درکې، مور به نه درکې. نو په دې دنیا کې نیکی ځان سره وړل پکار دي کنه، چې هغه نه راکې خو ځان سره وړل پکار دي کنه. هغه د نفسا نفسي عالم اوس نه شروع شوی کنه. رور په خپل یو رور په بل رور سکار نه ساتي، هر رور د خپل خزي بچو او د خپل خېټي غم دی بس. هغه د مور او پلار خیال هم نه ساتي، هغه نفسي نفسي، هغه نفسي نفسي. مونږ یو کنه د قیامت پر ورځ با نفسي نفسي، هغه نفسي نفسي عالم اوس نه شروع شوی دی. وجه نه درخواست کوم او خيار خلق هغه دي چې د مرګ نه مخکې د مرګ د لپاره تیاری وکړي. کوو ان شاء الله، کوو ان شاء الله. وی گناہوں سے بچتے رہو اے انسان، گناہوں سے بچتے رہو اے انسان، ورنہ بعد موت تم سزا پاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.